واده کوي مې نو دا خو بوډا دی خدای پاکه دا نه زوی ته دې واده کوي زوی ته برید په تورئ نه لالا دا خو مې د پلار په ځای دی خدای پاکه بچې ډېر ژر باید د اکو بکو سر صندوقو نه خلاص شم خدای پاکه هغه کباړ خان خو دې نه ولیدلې وای خان وای لیدلی مې ولیده کبایي کباړې غونډه و دا څوک ده دا کباړ خان خانیا کباړ خان ته ووایه چې زما هغه پیسې پایا کې راکړي زه بیا تڼۍ ته بوځم خانجي د اواز یې ما ته ګډ وډ ښکاري خانجي زما هم پرې لږ شک دی ماړه یخني ده داسې زوزړیا راځې اوس به یې نیولی یم نو ما درته څه ویلي دي چې شکل له څلورو دړه کې روبه ښکارېدې خوري په خیر راغلی واړه مشي خواښې 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 که نه تلمه نو لږ ستړې شومه نو ما لږ به دلته دمه مو کومه لږ اوبه به مه څښمه تږې یم ولې نه دا ستا خپل کور دی کوزه قبول کا نه په کوڅه تر به مې مات شي وای خوري موږ کره سړی نشته نه که نه یو لپړا خو در کره شته که نه هندو او کټه سره یې میلو وایي ناوخته شو سخره به یې غوسه یي اس ناوخته نه دی چې رالي نو چای بسکي راځه چې کښېنه منکر دا ښځه څوک راغله مورې دا څوک دی بچې دا مېلمنه ده ته راشه دې سره کښېنه او زه به لاړه شم چای به پخه کړم مورې ته د دې سره کښېنه چای به زه پخه کړم نه لورې ته کښېنه چای به زه پخه کړم نه مې پرېږده دا پخه کې ته کښېنه ما سره چای به هماغه پخه کړي څنګه یې طبیعت ورورې څنګه یې بس خدای دې وکړه الله دې جنتونه نصیب کړه ته څنګه یې خیر د ستاسو کور چېرته دی شکر الحمدلله زما کور دلته نږدې دی دلته مونږ جوخت اوسېږو خو بس لږه تږې شومه نو ما لږ اوبه به وڅښم خو ستا مور وایي نه خیر چای به وڅښې که نه نو ته چې چای به وڅښو نو ترورې دا مخ خو دې راته لږ وښیه که نه د خوله دې ماته چې خابندې ما کباړ خانه ته خدای خو دې یتیمه کړه د دې کټان خو دې ما ولا خلاصه کړه په لانجه یې اړولي نو دا بورکه مې ځکه پیدا کړمه چې دا لږ دیدار خو به دې وکړم که نه وګوره انصاف هم پکار دی که نه مړه دا تا د ځان نه څه شی جوړ کړی دی نو څه شی وکړم دا ستا د پلار د لاس او زما د پلار د لاسه وایم ستا پلار خو ما د کور په دروازه کې هم نه پرېږدي نو چې دا بورکه وانه چومر د دروازې ته به څنګه رادننه کېږم دلته به خپله د کوچ وکړه که نه یو لانجه خو نه ده که نه څه شی وکړم یا لورې هغه بیګ چېرته ایښي دي د هغه ټوکرې د لاندې پراته دي کباړ خانه تر کومې پورې به داسې وي نه چې تر څو پورې ستا پلار ژوندی وي زما پلار ژوندی وي مطلب مې دا دی که چې دا دواړه تربوران ژوندي وي که نه او د یو بل د ګریوان نه لاس نی ویستی خدای مې دې ووایي که دا لاس سمه شي دا خو شکر دی چې کټا په کور کې نشته کنه هغه لانجه به جوړه وه هغه لانجه به ولې راته پته نشته بې وقوفه سخر ته څوک کټا وایي ته به زما کور ته راځي او ما ته به پته ني ګوره تا سخر کاکا یو خبر زما واوره
انصاف وکړه دا خو زما ښځه ده که نه دا خو زما د سخر کور دی چېرته پردی ښځې سره خو نه یم ناست خپلې ښځې سره ناست دا تاسو څه شی کوئ د خدای نعمت دا وګوره ما ځانله څه شی جوړ کړی په دې ته په دې ښکار یم که نه دا ماته ووایه چپ ویم جانم خو په دې که نه چې زه در باندې بدې ښکارم اوس به درته ښه او بدو کې داسې د تیرا په جنګ کې دې نیولی یم چې زه دې تړلی یم د خدای نېکبخته ټکونه مو راکړې او تړلی دې وم که تاسو د دې لپاره تړلی به که نه چې زه به یې ټکورم دی به ټوپ ووایي په ایمان کې زه ټوپ وایم په دې ټکورونو زه ټوپونه نه وایم پرا مې چې د سړیه پرا دا څه شی دی دا اوس د یوه خبره وروه ټوپ یې په ټاکور نه وایې ټوپ یې اوس په هغه خبره وایې کومه چې دی ته زه ویم څه خبره د دویم واده دا څه شی دی دویم واده که څه ویته دا په تړلو دوره ټوپونه وایې دا که پرانیستی بیا خو به دې چتر غورځولی وې اول راته داسې چل وکړه چې دا خپله ښځه راوله بیا د دویم واده هم کوه دا ته څه شی کوې پلاره نه 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 اول به دویم واده کوې بیا به یې لکه ټوپ لور سره کسو وایم زه دویم واده نه کوم نه کوم پلاره دویم واده څنګه به دویم واده نه کوې هغه تربوله مې پوتېرولې کټوخ نو پلاره څه پوه شو هغه کټوخ پوه شې که نه ما نه ده د قربانه ګډوری جوړ کړی دا ته څه شی کوې بچای مې چې ته قرباني نه ورکوې نو څوک به ورکوي وایم بس تا هغه نیکه مې ورکوي خدای نېکبخته داسې دې تړلی یم لکه سړی چې څنډه حلالې دپاره تړي دا څه شی ګوره ناوې که نه تاسو خو به پاڅئ که نه چې زما بله ښځه هم شته نو خبره دا ده که نه ګوره که ته لاړې که نه چېرته زما نه لکه مروره شوې او د مور او د پلار په کور کې کېناستې نو زما پلار ګوره ډېر صبرمند سړی دی د دنیا نه وتی سړی دی درېیمه ښځه به یې م راله کړې نو بیا ګوره تا ته هم تکلیف وي که نه نو زه خیر دا یو بنده دا خو خیر دی برداشت کړي نو چې دا دویمه بند پکې راځي ته به څه شی زه به ستا هر یو نصیحت منم زه شکر دی چې په بل نه خفه کېږي خو یو بله خبره م درته کوم ګوره زه به داسې چل دی که نه چې زه به ګورې د ممبۍ ښځې پسې ځم او راځم او د ټول کور کار به زه کوم ځکه چې ته زما د سر تاج یې او بیا ستا هر یو خبره په سر سترګو منم ستا د سترګو نه قربان ستا د خبرو نه قربان زار شه میده او میده میده راځه ویره بوډۍ خانه دا ته یې وایي کاڼې بیبي دا څه ما هم دا سوچ کولی چې خدای خبره کوم او عوام کوي خبره کوم او خخه کوي دا څه شی وشو قدرت کار ته وګورئ مړه دا ربړي خان نوم خو دې بدل کا دا څنګه نوم دی ربړي خان نه دی دا خو ته لګې ربړي خان او ربړي خان کباړ خان دی کباړ خان د ری په دې له کاف ولګولو بس اورې نه نو چا کا وایم که د دنیا چغې وګوره دې بیخي ګورې کار نه کوي رمباړ خان وایم اوس چغم نشم وهلی که نه خلک وایي مازغې خراب شو لیونی شو دا څنګه مور او پلار که د دې وګونه لږې لاس خو به یې درنه کړی وی اوس به موږ یو څه وي ته به بل څه وی لانجه به جوړې دا ته څه وې خدای کله خله دې راکړم پټه خبره باندې کلي خبره وم او ځان شم میده پر بین شم وړی وړه وړه راځئ الله دا چې شی
چی شی وشو ورشه آواز که ورته ډېره ښه ده خان شبه ده څه خیال دی چې دی به زما پیسې وخوري په والله که په قبر کې پرېږدم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کړي عمر بیا خلک کلی وشان کې خیر یا لکه ستا څه خیال دی چې زه به د خان نه د پیسې وخورم په والله که دې پرېږدم چې تر څو دې ما له خپلې پیسې نه راکړې که نه بل واده رانه نه شي کولی په غلطه موقع دې په غل کارتوس ډیلاک وویشت واده خو شوی دا چې ځای کې پته ده وته پته ده وته دا خو یاسې ډیلاګ ویشتو د خان پیسې ورکړه خدای به دې ووایي که یو کاسیره راسره شته نو پیسې د کوم ځای نه ورکړم واه ولې ده سره نشته د سلامۍ پیسې دې څه کړې ما خو ټولې 350 روپۍ وې په ما چا رانه ښځې واخېستې بچې ما ته دروغ مه وایه ما د زرګر خان نه تپوس کړی هغوی پوره 1.5 روپۍ وې شبکه پیسې راوباسه دروغجنه والله چې سم جاسوس یې سم راپسې شوي خدای به دې ووایي که نه داسې چل وکړه که نه دا 1000 روپۍ واله او پیمان درته وایي که د 500 دغه الوه پوړي راغوښتې به سهار هغې کې لاړې خیر دی بړه بس یو بل سره به ګزاره کوو د خیره غوا هیله بیله د 1000 دا هم ډېرې دي خانجي او زمونږ حصه والا دا هم ښه سپېره دی غلی شه سپېره دا څه د رشوت پیسې خو نه دي دا زما قرض دی قرض راځئ چې ځو والله دغه یو هوا غم څښاوه دا اوس به څه شی کوو لږې غوندې پیسې م جب کې واخله دا بس خدای دې پکې خیر واچوي جنګرې چېرته روانې مورې ورځم با کمال خان پسې چې د زما د پاسه بل ځای راوسته وایي دا هر څه ستا د پلار د لاسه وشو مورې هر څه چې وي زه پسې ورځمه جنګرې وایي یا خدایه دا څه وشو یا الله زه مې پلار نه جواب ورکوم یا خدایه دا څه وشو دغه هول دی دغه زمونږ د کوله هول دی کبړ خونه بچی د تو په قسمت کې بیم دغه وینو چې هغه بلکې څه شوه ترمینې ترمینې بچی به مو خیال دی نه وریښه ترمینې او خدایا پوکا په کاڼوم سر دی اوس به مې پسې خپلې ساپلې هم شلاو دا دې موت سر ورته خوله یې ښه کړه موله یو پیلې چای راوړه ښه دا ولې څښل اوبه اوس یې خوند وکړو زه یې د چای ونه وم ته مله اوبه راوړې واوره نو واوره کم ده او د کوم ځای نه دله راوړه یخې دي اوس که ای زرغل خونه خدای دې بیخ بنیاد وباسه دغه خو ما ته اړو ویلې نو چې دې مو خور کاڼه خو خیر زه به اوس بېله درېیم واده کوم قسم دې قرآن هغه د درېیم واده وکړي زه به د دې دویمې سره پوه شم دې لا د درېیمې غم کې زړه مه شه خورې ته جوړ د واده مبارکۍ له راغلې راځه کښېنه که نه پرېږدې ده زه به هلو کښېنم چې تاسو د دې کوره پره کړم وای خورې ته خو ډېره غوسه ښکارې ولې چا سره جنګ کړی دی جنګ خو به اوس کومه هغه هم تا سره شکر دی خدایه چې مولا یې پوم نه دی اها بچی دا کاڼه دو خبرې نه اوري اوري او که نه اوري خو دا به زه د دې کوره پره کوم وایي ته خو ما سره جنګ کې را جنګ به در سره کومه زه د کباړ خان ښځه یم څه ښځه او ته خو په سړیتوب نه پوهېږې وا ویړکو دا څه کوو دا خلک دې څه وایي سمې شو دا به د دې کوره وځي وځه د دې د دې کوره ته وړه شوي ده خلکه هسې مې ته ورغله نه بچی نه بچی نه خبره خو نه دې وړي که ته کمزورې ده در باندې ماما خبره وروه دا مې څه چلو خبره وروه اوس نشته ته ورکه دغه کوله کې ودرېدم خو پاته یې نشته بچه دا ولې ګزار راکړو
تاسو یا خانه په رښتیا کباړیان یې خلک ایمان چې دی تاسو یو بل چې ته وې په دې کور کې داسې یو ملت نه پرېږدمه ما ته څه پته وه چې زما د خاوند دویمه ښځه ده زه دا د اوس د مور او پلار کره زما تپوس به دې زما رور کوي چې بیا دې دلته کې ونه ګورم راځه لورې هغه هم لاړه راځه چې موږ هم بس دا جي زه د خاوند د کوره نه ځم زه به په دې کور کې یم دا دیک وای دا هر څه خو هم ستا د لاسه شو دا په دې خپل کور کې پرېږده راځه چې ما او تا دې ځو ګوره ښځې د لیونو خبرې مه کوه لورې راځه چې ځو کور ته راځه ګوره دا جي درته مې وایي چې زه د دې کوره نه ځم یا پرېږده زما دا په دې خپل کور کې پرېږده کښېنه په دې کور کې په دې کباړي کور کې کښېنه مچا مې پکې وچله راځه چې ځو بلا مې د دې کور وشړله بیا به رانه نه راسي نو پلاره به خو پوهېږه که د خیر خو دی که نه که دې وړوکې سپي را په مخه کړې سپی سپي دې م را په مخه کړی قبر خونه بچی خیر چېرته دی نه نو خبره وکړه که د چال څه شوی دی ما دا ویل چې په کوله کې ډېر غوبال دی نه نو غنم دې کور ته راوړه چې غوبال دی چې کوله له لوړ شي که نه نو په خپلو سترګو به یې وکسې چې د غنمو غوبل یې که د اوربشو نو د هغې څه ورخله به چې کوله له ورسې که نه خو د دواړو ښځو په غوبل کې ګیر شي ول وخورې نو خولې به یې درته یو چې څه دي غوبل و کم نه غوبال کم دی الله لال پرسي که نه راغلې نن راغلم ما شکر ده چې راغلې لار ورته په لاره کې دا خبره وکړې کور کې غوبل دی زما یې وار بار خطا کړو یا الله شکر دی پروردګاره شکر دی اوس د مېلمنۍ اوس زربیني ته اواز کوم چې ښې مزېدارې چای دله پخېږي نه نه شی به زه پخې کړم ته به یې ولې پخوې چای به دله هغه پخوې د مېلمنۍ چې کور کې وي نو راله به پخې کړي که نه ولې زرمینه څه شو ما سره یې جنګ وکړو او د مور کره مروله لاړه مروله لاړه دا څه وایي اوس به په دې کور کې زه یم هغه به دې کور ته نه راولې خبره خو زما واوره که نه قسمته څه لوبې دې وکړې نو یو پخلا کومه بله مور کره وردینه چی شی وشو پروردګاره څه په لانجه اورېدلي وو ګوره مه جاړه د جاړه نه څه نه جوړېږي کړېږي څوک کړېږي هم زه کړېږم که نه په غوږونو دې شړق راپروزه درته وایم جاړمه نو چې بله ښځه یې وه نو ما سره یې واده ولې کولو نو هغه خو پلار کره مروره ناسته ده که نه ما سره یې جنګ وکړو زه اوس هغه کور ته نه ځمه ما په خیال کباړ خان جوړ بله ښځه کور ته واپس راوسته هغه یې ورلم اوس به پې در زه بازیګرې واړو ګورې ما ته دومره پته نه وه چې ته دومره غټ دوکهباز یې ښه شو چې مخکې له لارې تاسو کره در روان او زه تاسو کره در روان یا نو ته څه لپاره مونږ کره روان یو خور خو دې چې دا نو تاسو کره درغلې دې تپوس له چې تا هغه مروره ښځه کور ته راوسته بیا زما خور سره دې واده ولې کوو نو هغسې ما خو نه ده راوستې هغه په خپله راغلې ده نو دې کې ته څه شی وویم ته به څه وې یا نه خو زه درته ویم تر څو پورې چې د مشرۍ ښځه تا سره په کور کې ناسته وي چې تر هغې پورې زما د خور نوم په خپله خوله وانخلې ولې به یې نه اخلم زربینا ښځه مې ده اوس دا ستاسو کور ته نه به د خپله ښځه دله راولم او که نه هسې به یې راولي والله که زما د کور په لار باندې م تېر شو که نه نو د خپې به دله ماتې کړم خبره خو واوره که خبره واوره هلکه ګزار کې د خدای نیکبخته اول سر په خوله کول او به د اوښې په خوله کوم په بله لانجه واورېد خاورې به د مزدوري وکړم لور دې د مو تربور وکنه بیا یې سره تربورولي وکوو بیا یې سره پسې باندې تربوروالي وکړه ته د مو کولنه لکه د فوجي څنګه ورونستولې د مو کولنه خو د کباړې میدان جوړ زه پلار نه یم رالېږلی او نه جنګ له راغلی یم زه خپل حق غوښتو لپاره راغلی
بیا تاسو خیال دی چا به پارام نستوي نو سبا وکړي هغه به د موتور جواب در کولو له تیاری کوي چې هغه موتور جواب راکوي که نه نو زه به ورته سرتور جواب ورکوم تاسو موتور او سرتور په جنګ کې دی خدای پاک د مو او د مو بچي سر ته خیر بشي واشنه د یو غم نه خلاص وي او په بل غم باندې واوړېدې اوس به څه کوې هم د خدای نیکبخته نو په دې کې زما څه قصور دی زما قسمت خو یم نیمګړې شری ده خو چې سر ته یې راکاږه خپې مې ښکاره کېږي او چې خپې په ټول سر مې ښکاره کېږي ما ته خپل هم چال نه راځي چې څه شی به کوم نه نو اوس به څه شی کوې وایم په حساب کتاب یې په والله کې پوهېږم چې څه شی وکړم اوس به ته څه نه کوې اوس په ټول کار زه کوم دا ټټر مې در باندې یخ نه دی اوس چې په دې دویمه سخرګنۍ باندې ډبوم نه اوس وګوره په مصیبت ځه اورېدلې مو سوچونه دا کوي ای جینګه مچلي دا څه سوچونه کوي همدا دپاره سوچ کوم داسې کار وکړه یو دوه درې مشران ور ولېږه چې ستا دا مسله حل کړي به څوک ور واستوم اوس که پلار ور واستوم که نه ما ته پته ده نوره لانجه به راله جوړه کړي وکبار خانه یو کار ولې نه کوې کار د کباړ نه علاوه نور څه کار وکړه ته یو خبره واوره دا غوږ را دې خوا که ډېر سم غوښې خو به مې نه مولا دې خبیره که زما دا غوږ دا تیومره دی چې هغه ځای ته در ورسوم او لږ ته ماته هره خبره په دې غوږ کې د جیش دپاره کوې وروره دا فضل خبره پرېږده دا زما خبره واوره دا مطلبي دی کبال خانه خدای دې بیخ و بنیاد وباسه ما خو وی چې زما خور د خپل کور شوه خو ستا د لاسه زما خور واپس زما د کور شوه السلام علیکم وعلیکم سلام دا د زرګر خان کور دی او دا د زرګر خان کور دی خو ته دلته څه کوې زه د غیبه د زرمینې د خاوند نیکه یم زرمینې د خاوند نیکه یم صفا خبره کوه یې څوک د زرګر خبره خان راته کنه د زرګر خان نیسه د کمال خان نیکه یم د کمال خان نیکه ها کېنه حیا دې ما څه خیر که حیا دې وبخه حیا ده ګوره د دې خبرې نه دا خدای مکنه چې ډېره بده خبره ده ډېره سخته ګناه ده چې اوس تا خپله خور راوسته بله کور کې کېنوله نو ته به لږه مهرباني وکړي هغه خور به دې ما سره پرېږدي چې زه ځان سره بوځم کمال خان ده زمان مسئله یې ګناه ده ډېره سخته ګناه ده ته پوهېږې زما په خبره وکړه دا په خبره زه پوه شوم بابا خو هغه بله ښځه کور ته راوستې ده نو بله ښځه چې کور ته راوستې ده اسلام کې خو څلور ښځې جایز دي که نه څه جوړه ولاړه شوه چې بله ښځه یې کړې ده پرېږده سړیه به دې خو موږ ټول ګناهګاري وکړ ما ټوله ښځې کړې وې چې زه ځوان وم خو ټولې به چې مړې شوې چې خدای دې وبخي یو پکې راپاتې وه هغه مړی کړه زه راپاتې یم خدای دې لره خو خبره دا ده خبره چې هر څه لکه ده خو په غور باندې واولمه چې ډېره سخته ګناه ده بس پرېږده پرېږده چې زه دا خپله ښځه بوځم ګناه د نوسي ښځه مې ده بس ښه زه ورته اواز کوم ته ورته خپله خبره په خپله وکړه زرمینې و زرمینې ودرېږه وګټې که نه ته کښېنه سړیه تا ته نه یم زه ورته اواز کوم زه به چې په خپله واستم ته کښېنه ته کښېنه هغه یو د انجل نه ده یو د انجل نه ده پوهې په ځای ده ته څوک یې بابا دا به ایمان دې شي ویې دې خو نه باسم یم خاوند یم
زیم ما ته وګوره دا څه شی وای ته خو لبړي خانې ما دننه کتې دا دې پوهه کړه ته به څه دننه ځان شه که نه چې دې پوهه کړم دا څه وایي څه یم ما څه غلطه خبره کړې ته ووایه که لږه مې هم غلطه خبره دې وایي ته چا دې نو بیا ستا حق جوړېږي چې ته ماته دا خبره وکړې نه نه زما حق چېرته جوړېږي چې زه ته غوندې مشر پوه کړم مړه ته بیا راشه چې دا سر ته راماتوم وکړه نه ای نو دا څوک دی چې لږ په ډغره ورغلي زیمه کبال خان یم غلطۍ کې را سره وجنګېدی و کبال خان نظر خو دې لګي که نه اولداره د ډغرې څه ده پته 365 PPC خدای دې غرق ده خدا خوا ده مړه ځکه خو ترقي نه کېږي او زما دغه قرض دې څه وکړل تا نه داسې په خدای د بار وکړه که نه والله کې مې مزدوري کړې نه مزدوري دې ولې نه ده کړې نو مزدوري څنګه وکړم خپلې مرورې ښځې پخلا کړمه که مزدوري وکړم مرورې ښځې خانجي زما خبرې ته غوږ شه خبره دا ده که نه اوس درنه کومه یوه مروره ده که زرګر خان خور زه ګورم چې زرګر خان تا سره خپله خور څنګه نه پرېږدي دا چې ستړی به شي وایم ستړی زه نه ستړی دا دی چې په دې کټ کې باغ پروت دی نه دا راته ووایه چې بیا څنګه یې روغلې راتلو سره د بیا غویمې ته بډې والي باډې به نه وم چې واخ واخ نه کڅې وردرومې دا څه وې وروره ولې اوس به موږ د لور تپوس له نشو راتلی نه نه دا خبره نه دو ته خو په سر سترګو ارڅه خو دغه شی دی دغه مې په سترګو ډېر باد لګي کاکاجي ته مې ولې د پلار سره هر وخت ښکر پخ کوې ستاسو څه پوله پټی شریف دی پوله پټې او د ده دغه سپېره نیکه اوسه دغه سپېرني کلمسی یې و دې زه نه دغه سپېرني کلمسی تم یې هېڅ د خوله یې وکړه چې دواړه د یو نیکه نوسي یې او څه شته نه نو بیا دا جنګ پسه دی څه خبر یو نو دا خبره نه دو خو به دغه سړی رو به داسې بادي لګي ماړه نو زما کم د زړه ساری بس الله دله اتفاق درکنو نور نه پوهېږو تر اوسه پورې پې زه پوه نه شم نو ته به پې څه پوه شې پاته چې ځو مړې بړکیا ته تلای شې وړاندورې ته یې سره یې شې مړه دې خولې ته دې ګورو دې څښا واسکټ ته دې وګوره کباړي راځه چې ځو پرېږده مړې راځه چې خو به یې ښکلې وه که نه ستاسو د راتلو مطلب څه مطلب ټکی مطلب و چې چېرته به راوڅکو خو خولو یې کې ورونه وڅښلې مردورو څه سوچ کې زرګر خان خور ورسره پرېږدي خو ترڼې ته دې بوځم کوم جرم کې خانجي دا د ده ښځه غوه کړې ده د ښځه زما خور ده خپله راغلې ده ګینې ودې کته که ده ودې کته که ده دی هم داسې لګي هر وخت ته غلی شه که په خپله راغلي خو د اغوا پرچه د باندې کټ کوم که کیس هم ګټې خو د وکیلانو د کچرو خرچه خو به دې وشي که نه ته نه ځان تاواني کې همدلته کیسه ختمه که ګنې ډېر اوږده تاریخونه دي پکې بلکل بلکل زما خور د ده ښځه ده چې سټې مې خوښوي بوزي دي آفرین ځوانه ځانکه خپله ښځه دې بوزه لږ کار وکړه تانېدار صاحب ډېره مننه ډېره مننه ما خو کار وکړو خو اوس په تم کار کې سبا نه دې اوزګار ونه وینم کار له به ځې بلکل بلکل ولې به نه کوم کار خامخا به کار کوم خدای دې ایمان ته خیر که ډېر ښه پولیس والا یې خدای دې ایمان ته خیر امین سره سته دا خو هغه کڼه بیا راوسته ځم چې په لولبري باندې زیری وکړم چې څنګه ځان تیار کړي
شابه کنه منډه که کنه کاڼي لولپاري ولولپاري چېرته یې ولې کاکاجي څه چل دی کبوړ خان د لاره کڼه بیا څنګه روانه کړې وه څه کبړ خان کڼه را روانه کړې ده ما په خپلو سترګو ولیده ورمنډه مې کړه چې تو خبر کړم نو بیا دې کڼه پوه شي او کبړ خان زه دې لاړم خبره وروه چې دا مې څه وکړه دا مې ښه وکړه که بد مې وکړه خو د مړه خیر دی یو بې لوړه شي او بله بې روشي نوره به مې په سترګو باندې ونه ویني خبره وروه د ټنګي پاسې خو وکړه که نه یا خدایا پوکه دا به اوس پیدا درومي دا څه په لیوانون سره خدایا های لالپاري وای دا خو پلاره څه چل دی څه چل دی څه کوکي وایې لولپاري کم ده نه نو ولې څه شوه څه شوه خو چې هغې له دا پته ولګېده چې کڼی را روانه کړی دو نو مور کره مراوره لوړه نه نو هغې ته څنګه پته ولګېده چې موږ دلته را روان یو په بلوټوته خو ما ورته ویل که نه نه نو تا ورته د څه شي دپاره ویل که څه بچی ما ویل که دا جنګ لرغلي وي چې د جنګ تیاری وکړي خو هغه لوړه آفرین شه پلاره ستا بغیر د جنګ نه بل څه کار شته وایم ښځو څه لیونی کړی چې دا هم لیونی کړی به زه لاړم ورپسې د لانجه درته لږه خواشه یم خبره وره کبړخونه بچی دا ته څه ویل او دا منډې ولې کا اخه شکر دی چې کاڼه یې که دا خبرې ته اورېدلی وې که نه نو تا به منډې وهلې لالپاري خبره واوره که چا ته وایم که نه دا خبره خو واوره که دا څه شی که نه اورم ستا خبره دا خو څه شی شوی دی څه تال در را پرېوتی تا کڼه ولې کور ته راوسته نه نو کڼه د خدای نېکبخت یم چې څنګه به ته ښځه یې نو داسې بیا هغه کڼه هم ښځه ده که نه نور به چېرته تله چې خپل کور ته نه راځي نو چېرته به ځي ما درته یو پیر وویل که نه چې زه تا سره کور ته نظم وایم نظم نه دا ته څه شی کوې د خدای خاطر وکړه السلام علیکم سلام تو بیاد خیلی کلی وطن کلی تا ته خانو ویلې چې ته مزدوري کې او دا څه شور هم جوړ کړی څه شی دی نېکبخت دی شور به نه کړو خو یو لانجه خو نه ده که نه ښځه مې ده د خپلې ښځې سره لګیا مې دا خبره کومه چې د خدای خاطر وکړه مه کوه ته څه شي دپاره کور پرېږدې او ته روانه یې په دې خبره باندې زما دې تکرار دی لکه جنګ دی جګړه ده په نورو خبرو نه پوهېږم خو خان دی ته چې مزدوري کوه ته مزدوري ولې نه کوې نو زه به خاورې مزدوري وکړم دا څه لانجه باندې اورېدلې ما کې د څه کم یو چې تا په ما منې بند ناوسته دا کې د عقل کم یو چپ شه درته یم یا خدایه ورته غلی شورنداره اولدار دې پوښتنه کوي که نه نو په د اولدار زما جواب به له ورکړو که څه شی وکړم مزدوري به څنګه کوم ته ماته ووایه دا څه لانجې ګوره اولدار ده سره واپس کور ته ځه ګنې پلار یې تړی ته بوځمه د پلار شته او شته کټوس کالتوس څه دې وایي زما پلار ته کټوس ټوس ټوس ته دا کور ودانې کور ته بوځه او زه ځم تانېدار صاحب پسې چې دوی کور ته لاړ شو او د دې پلار پې کړو اولدار صاحب د ده د سخر کور موږ لیدلی نه دی نو ورځو به څنګه ګوره داسې به وکړئ که نه چې دا هلکه دوړهباز راغو دا دوړهباز به هم پوهېږي هلکه دوړهباز راځه هلکه چا به را منډه کړی چاپ څه شته چې ورختی هېرغل مه یارېږه مړه څه شی چا نېکبخته ته داسې کار وکړه که نه چې ته به دې اولدار صاحب دې سره لاړ شي او زما د سکر کور به ورته وښیمه دومره خبره مړه دا راکوي چې څه دپاره یارېږي سړیه ځې خو ځې خو که کور کې ساله ګوله وه بیا هر به 440 استعمال کا بس ته اوس بېخمه چې دا اوس زما کار دی اوس زه پوه شوم زما کار پوهېږه دا لکه راځه مخکې شاسو دی ته یې هلکه ته ورته ځې وښیه ځه سکر کور ورته وښیه ځه پرېږده ګوره زما خبرې ته غوږ کېده ګوره لاس رانه ګوره مه خلاصوه یعنې خدای مې دې ومي که نه چې دې ولې نه ګوره لږ ته ماتوم و درته یې نیسم او دومره دې خرابوم چې خلک بچي نو ما خو دا خبره وکړم لږ ته ماتوم اوس که لاره کې چې ته سپین مخې له راجو چک را باندې لګوي غپه کوي چې شړولی یې خو یې چو که نه ته راځه بس لږ ته پرېږده ته راځه ما سره ځه دا کبړ خان چېرته تللی دی چې دومره وخت یې تېر کړو چې په سوره وخت کې زه تا پوهاوم که نه په دوره وخت کې به کبوړ خان روغلی وي هغه روغلو نو ته دې پسې تللی وې ولې څه شی دی
زه به درله دا اوس برابره کړم واه اوس یې خوند وکړه کړي خو بیا د جنګ پړې پخپو کې دا څه شاکه د دې څه خیال دی ولې دا به زه پرېږدم جنګ شروع شو مرچاچا خبره واورئ خبره واورئ شابه جهرمانم د یو بل نه ښه بڼې وباسئ شابه سامې شو حیوان ستا د لاسه را ټوله تر ستا د لاسه وشو ورکه روسه کله ولې زما لاسه ماغوله ځای نه دی شابه روسه مړه تا به ما گزاره نه خبره چی شي دا وې بیا وای چی شي درته مې وې کنه چې ما دا به لکه د خویاندو وخت تېرو او موږ ولې خپلو کې جنګونه نه کوو نه کنه پرېږده که لږ ډېر څه پاتې چې پاته خو راته ولګي که نه ترغاړې وځئ ترغاړې وځئ شابه یو بل ښکل کوي ښکل کوي خو ما ته وګورئ وخانده شابه دا کنه بیا به لږ وخاندئ وایي زما په دې لور پسې خو د چوکه راغښتې ده نه ستا لور پسې مې راغښتې نه ده راغښتې دې بلې پسې مې راغښتې ده دا ولې وایم ډاب سره ادب دی ډاب سره کاش چې زه مشر ویم تاسو کچران وی که نه دا چوکه مې تاسو ته نیوه مې نیوه چې ادب هم زده کړی وی دا څه وایي بچی وایم زه ټیک ویم پلار وایم زه تا نه دا تپوس کوم چې تاسو په خپله تربور ولی کې خپل بچي ولې غر کوئ ولې تباه کوئ او د چیچې دپاره او د خدای نیکبختو ستاسو خپله کې تربورولي کوله مونږ هم ځان سره غر کو په دوه بلاګانو بیخي بې بدې واړولم د چیچې دپاره ما درته ویلي وو پلار د هر وخت تربوروالی ته بډې وهلې وي نه پلار مې یوازې نه دا کوم چل دی زه خو حیران یم چې تاسو دواړه ولې دغه تربورولي کوئ تربورولي چیچې ته وایي دا ما ته وایي تربوران خو خپلو کې وروڼه وي تاسو دشمنان یې د چیچې دپاره د خدای بدبختو مونږ هم ځان سره برباد واچوو دې دشمنانو څه نه جوړېږي د خدای خاطر وکئ یو بل ته ورته غاړه وځئ دا دشمني ورکه کوي دا تربورولي ورکه کوي خدای دې بیخ او بنیاد دې تربورولۍ وباسي دا څه شی دی ما موقع کبړخانه بچی نن خو تا دې مو سترګې وغړولې سترګې بچې ما معاف که بچې زما هم سترګې بندې وې وغړېدې څه نه ورخونه ته مې موف که ته مې د تره زوی که نه زه دې ته منت کوم چې موف مې که قمردینه زما هم د زړه سرې د زړه ټکور مې درلمه ورکه څه کوې چات پکای نه مالا هیڅ هم نه راغورځي خدایا چې خوشحاله مو لیدل وایم یو خبره زما واورئ په ډب کې ادب دی ګورئ په ډب کې